الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره وإلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني الحميد صدق الله مولانا العظيم. دا کدی نمخ کی په مشرکانو باندې الله یو حجت قائم کو خپل عبادت په عبادت کولو دي کې په غیر الله باندې چې تاسو غیر الله دا عبادت کوئ نو تاسو سره په دې باندې هیڅ دلیل نشته بلکې تاسو په دې کې بالکل په خطا او په باطل باندې هغه دلیل تاسو دا دی چې زمونږ پلارانو نیکونو دا کار کوو نو موږ دا کار نو دا خو څه دلیل نه دی نو دې نه وروستو الله رب العزت ترغیب ورکوي چې ځان له د نجات لار طلب کوي او ځان کې اصلاح او نیکی پیدا کوي او هغه اصلاح او نیکی او نجات دا دی چې ځان الله ته وسپارئ بس یعنی په الله باندې توکل وکړئ ومن يسلم وجهه سوکو چې وسپاري خپل ځان لرا الله ته یعنی دو یسلم پنا سله کی چې کله اله راشي نو د دې معنا دا ده چې ومن یسلم وجهه سوکو چې تسلیم کی او اسپاری خپل ځان لرا وجه ذکر د مخله مراد نه ذات او نفس ته ده سوک چې خپل ځان اسپاری الله ته یعنی ځان الله ته ورکی دا پاره د کې استعمالي لکه انسان یو شی راوالي او بل له ورکی او کله چې د دې په سله کې لام راشي نو بیا د هغې معنا دایي چې ومن یسلم وجهه لله چې شي بل ځای کې لله راغلی دی نو د هغې معنا دا ده چې کم عبادت او بندگی چې کوي نو خالص د الله د رضا دپاره هغې معنا ده نو څوک چې اوس پاري ځان لرا الله ته او په الله باندې بروسو کی او په الله باندې توکل کی او الله ته د خپل تمام کارونو تفویض کی الله ته حواله کی چې الله د دې تعاون برا سره تکي او هو محسن حالانکه د نیکی کوون کې په خپل عمل کې او د محسن معنا دادا چې معنا دادا چې مؤمن مطیع او د مؤمن موحد وی یو الله باندې عقیده وی د یو الله سره تعلقي د یو الله عبادت کوي د یو الله بندگی کوي نو فقد استمسك بالعروة الوثقى
پس یقینا د منګولي او لګولې پاغه کړی مضبوطه باندې او الى الله عاقبت الامور خالص الله ته واپسی د تمام کارونو د تمام کارونو آخر او انجام دا الله ته مفوض دی او دا الله ته زی وای دا سابق شاپ وای چې دا تمثيل دی یعنی الله رب العزت د یو مؤمن موحد مثال ورکي د هغه سړي سره چې هغه د یو لوی غر او د یو لوی کمر نه ځان راځوړندی او راکوزیږي نو هغه داسې یو زبردست پړی ځان له هلته وتړي یو مضبوط پړی چې هغه پړی د شلیدلو امکان هم نه داسې پړی وتړي او هغه پړی ونیسي او په هغه پړي کې د دې کمر نه راکوزیږي او د غره د څوکې نه راکوزیږي او د څومره پرامني نو دقسې مؤمن مسلمان هغه د هغه مثال داسې دی چې د الله ته ځان وسپاره او د الله ته خپل کارونه وسپارل نو دا داسې شوه لکه د دغه انسان په دغه باندې او د هغې وجه دا ده چې چا په الله باندې منګولې ولګولې نو د مثال د دغه سړي ځکه دی چې د الله نه علاوه څومره شیونه چې دي ټول پانی دي چې په چا اعتماد کې او په چا توکل کې دا سبا له پناه کېدونکی دی نو دا ستا لاس به بیا راوځي کلکه غوټه نه ده دغه کلکه غوټه دا ده چې الله رب العزت باندې ځان وسپاري او الى الله عاقبت الامور خالص الله ته واپسی او اخر دا تمام کارونه دا تمام کارونه به الله دربار ته ځي او دا کارونه والا به الله تعالی طرف ته ځي او التبا الله رب العزت نیکانو له د نیکو بدلی ورکي او بدانو له بداګي بدای بدلی ورکي ومن کفر او څوک چې انکار کوي او نه مني دا تسلی د پیغمبر اسلام ته فلا يحزنك كفره غمجن دي نه کی تعالی کافر کېدل لاغه تخپل د دعوت کار کې دعوت ال الله پیش کې اوس یو سړی نه مني نو په هغه باندې غم مه کوه چېره دا ده ولې ونه منله او ده دا ولې ونه منله او په دې باندې ځان خوري او په دې باندې غم کې دا غمونه به نه کوي تا خپله غاړه ازاده کړې ده دعوت الله دې ورکړی دی اوس که مني ځان دپاره به د پیدې دپاره به ومني او که نه مني ځان له به ضرر ورکي ما او تا ته دې ضرر نه راځي یعنې ما او تا به هله په دې عوامو باندې الله نیسي چې ما او تا د دعوت کار وکړو ما او تا د خلکو ته دا دین ونښایو او چې کله ما او تا دا دین وښایو نو بیا الله زمونږ نه تپوس نه کوي الینا مرجعهما خالص منگتا واپسی د دوی دا ټول به زمونږ مخې ته راځي وننبئهم بما عملوا پس خبر به کما خامخا به خبر کما زه دوی لره بما عملوا سی چې عمل کړی دنیا کې که د نیکۍ کړی دی او که د بدۍ کړی دی خبر به وله ورکم او الله تش خبر نه ورکوي بلکې د خبر ورکولو سره به سزا او جزا هم ورکوي ان الله علیم بذات الصدور
یقینا الله واقف او عالم دی پر رازونو د سینو باندې نور خبرې پرېږده خو د چا په زړه کې چې کوم نیتونه او ارادې او احساسات او جذبات دي هغه هم الله ته معلوم دي نمتعهم قلیلا فیده به ورکم دوی ته لږه غوندې چې دا ژوند د دنیا دی قلیلا نه مراد دا ژوند دنیوي دی ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ بیا با مجبور کما دی لرا اگه عذاب سخت درون عذاب چې دا با په معذب باندې انتهایی درونی اگه ته به مجبور کم اگه ته به ورواچو ولئن سالتهم کتپاس تپوسو کې دی مشرکو د مکینا او دارنګه د هر مشرک نه تپوسو کې من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی اسمانونو او ځمکې دا کټر کافران او کټر مشرکان چې د مکې والا پکې اول لمبرو د دینه تپوسو کا چې اسمانونه چا پیدا کړي خالق د اسمانونو څوک دی او خالق د ځمکو څوک دی نو جواب بدای لیقولن خامخا دی بوای الله خالق کل شیء هر څه الله پیدا کړی جی اسمان الله پیدا کړي ځمکه الله پیدا کړي نو یادونه لوی مخلوقات الله پیدا کړو دا واړه چا پیدا کړ دام الله پیدا نو معنا دا چې د هر شی خالق دی الله من نو چې سو خالقی نو هغه به معبود می چې خالق الله دی نو عبادت بر چا کوي خیر او شر بر شان غواړي نظرانی او پیشکشی بر چا په نوم باندې بیا ورکی نو مشرکان پړشو چې ته خالق منی نو تا معبود ومانو او ز خپل خبرې خلاف کې بل چاته معبود دی قل اوایت الحمد لله خدای الحمد ثنا دا چې مشرکان پړشو پړه هار شو په او خوې دي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثریت په دنیا کې نه پوهیږي د الله رب العزت شان نه پیژني او دا نه پیژني چې مستحق د حمدونو څوک دی دا نه پیژني مستحق د حمدونو دا خلق نه پیژني د چا صفت کول غواړي نو څوک د یو صفت کوي او هغه نه الہ ساز کړی دی او هغه نه معبود ساز کړی دی او چا د بل نه کاغه د لات او د منات په شکل باندې دي او کاغه د دې باطل پرستو بی دینو لیډرانو په شکل باندې دي دا ټول د خلکو معبودان ساز کړي چې د الله د خبرې په مقابله کې ته د یو انسان خبره منې دا ستا معبود دی دغه ته تا خالق وایو او دا یاد ساتئ چې په چا د اسلام خبرې بدی لګي دا واقعي کافر دی او دا مرتد دی چې د چا اسلام بدی شي اسلامی خبرې بدی شي دا قطعی کافر دی اگر چې دا د مسلمان په کور کې ولی نه پیدا شي یو سړی مسلمان دی اسلام ته سپک نظر کو کافر شو یو سړی مسلمان یا قرآن ته سپک نظر کو کافر شو یو سړی مسلمان ځان ته وایي او رسول الله ته دا هغه تا کې کو کافر شو منګه دا مشهوره مسله ده
وی په سټه باندې ګناهګار دی او په پاڼه باندې کافر دی. نو چا مولی روباسي او مولی خوري نو ګناه ورته وی نو ګناهګار او پاڼې رو شو کوله مړه په پاڼه کې سوي کافر شو ځکه حرامو ته حلال ویل او څوک چې حرامو ته حلال وی کافر کیږي. دا درته ځکه وایم چې داسې خلک پر پاکستان کې پیدا شوي پر مسلمانانو کې چې ځان د مسلمانان وایي چې چرته څوک په دې نټ باندې د اسلام خبره وکړي نو دوی ورپسې مذاق وړاوي. دا یقینا ارتداد دی او کفر دی. دا چې څوک هم کوي د کلمه دوباره ووایي د کلمه ووایي چې په اسلامي خبرو پسې څوک استهزاء کوي او خنداګانې کوي دا یقینا کفر دی. د دې علاج دا دی چې دوباره د کلمه ووایي او کنه وایي نو دنیا کې ډېر کافران دي دی پکې ګرځي دی پکې ګرځي ټرمپ ګرځي دی پکې ګرځي یهودیان ګرځي دی پکې ګرځي. دا ځکه دا خبره کوم چې مونږ خلک خو په نیټونو کې چېرته رکونیتوب او د بېدینۍ او د بدعملۍ او د بدچلنۍ خبرې کوي. مونږ پکې د اسلام خبره وکړو نو داسې مرتدان شته په پاکستان کې چې هغه د هغې مذاق وړاوئ د هغې مذاق وړاوئ مذاق. نو ځکه وایي لله ما فی السماوات وما فی الارض خالص د الله د پاره دی هغه تمام سیزونه خلقا و ملکا و عبیدا چې په اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دي ټول الله پیدا کړي خالق الله دی ټول مملوک د الله دی مالک الله دی په ټولو تصرف او قبضه د الله دا متصرف هغه دی او اقا او مولا الله دی دا ټول غلامان دي. ته د الله غلام رالی او د الله سره شریکې او دا الله د غلام خبره تا ته غټه خبره ښکاري د الله د خبرې نه ته په څه باندې مسلمان شو ته ما ته ووایې ته په څه مسلمان یې. دا چې مسلمان په کور کې پیدا یې داسې تا نه دا واګي ووتې داسې دا ملک بدنام شو چې په اسلام پسې موږ خلک مذاقې وړاوئ. خالص د الله لپاره دي هغه تمام چې په ځمکو کې دي د پیدایش په لحاظ سره د تصرف په لحاظ سره د ملکیت په لحاظ سره والارض یو هغه تمام سیزونه چې په ځمکه کې دي. ان الله هو الغنی یقینا الله بے پروا دی. کدا چې کو تعود الله د دین کار نه کوي او د الله عبادت نه کوي د الله ورته هیڅ حاجت نشته. او حمید الله ستایل شوی دی کته د الله په ځای د نور خلقو ستاینه کوي د الله ستا ستاینې ته حاجت نشته. غنی دی. دا دی آیتونو تشریح او ترجمه مختصره غوندې الله دې موږ او تاسو په قرآن پوهه کړي. دې کې یو خبره دار اعلی بیان نجات اهل لا اله الا الله کامیاب څوک دي. نو قرآن دا فیصله وکړه چې اهل لا اله الا الله خاوندان د دې کلمې چې لا اله الا الله کامیاب او وهم الذين عبدوا الله وحده او لا اله الا ولا خلق دي چې خالص ته یو خدای عبادت کوي د یو خدای خبره مني د یو خدای اطاعت کوي او بما شرع لهم على لسان رسوله محمد تابعداري کوي داږي چې مشروع کړی دی ول الله په جبه د حضرت محمد مصطفی باندې. تقریر عقیدة البحث والجزا دویم خبره په دې آیاتونو کې دا رااله چې یقینا د مرګ نه وروسته ژوند دی
او د الله دربار کې یقینا پیشي ده او د الله په دربار کې یقینا د اعمالو بدلی دي د نیکو اعمالو نیکی بدلی او د بدو اعمالو بدی بدلی. نمبر 3 بیان ان المشرکین من العرب موحدین فی الربوبیہ. مشرکان د عربو په ربوبیت کې موحدین ځکه چې تاسو ته کو اسمان چا ځمکه چا مخلوق چا ول الله او مشرکون فی العباده مشرکان په عبادت کې چې د لات او منات او د عزا پوجي هم کولې او د الله هم کولې. او بیا جزائری وی کما هي حال الناس اليوم نن د خلقم دغه حالت دی یعتقدون ان الله رب كل شيء د موجوده خلقم دا عقیده ده چې رب د هر شی الله دی او لا رب سواه بل رب نشتا خو بیا ويذبحون وينظرون ويحلفون بغيره بیا حلالي د غیر الله د پاره کوي. بیا نظرانی دا غیر الله د پاره کوي او قسمونه په غیر الله خوري او يخافون غیره دا الله نه علاوه د نور خلق نه یریږي ويرهبون سواه والعياذ بالله. د دین دی الله موږ له امان راکړي ولا دی الله راکړي چې سړی خپل رب پریدي او د رب بندگان رانیسي او پاغي پسې کیږي او داغې نه خیر او شر غواړي د دې نه لوی ذلت بل نشته په دنیا کې. الله دې موږ تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهه کړي او دې سره سره دې الله موږ ته مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راوړي. دا خبره مې د لپاره وکړه چې سراج صاحب داسې کلیپونه دا کوي د اسلام په باره کې دا ویلي چې د پاکستان مستقبل اسلام دی نو په دې کې 1200 کسانو پرې مذاق وړاو کړی دی او چې موږ ټولو قتل نو هغه عمده د مسلمانانو بچي دي چې پلاران مسلمانان دي او میندې مسلمان دي او دا مرتد شوي دي. ما دې دپاره دا خبره وکړه چې دې خبره پورې مذاق کول که سړی په هدایت کې په سراج الحق پسې مذاق وړاو کي دوی کې څه نشته او چې سړی په دې خبره پسې مذاق وړاو کي چې د پاکستان دغه مستقبل دا شریعت دی او سړی پر شریعت پورې چې کوم دی مذاق وړاوي یعنی دا شریعت دومره ستا بدي شي چې ستا دشمن دا ستا خدا خو ستا دین دی چې ستا د دشمن د خولې نه دا خبر راووته نو هم تاله پکار ده چې تا یې تعاون کړی وی نه چې ته په هغې باندې مذاق وړاوې دا به دا خلق دوباره کلمه ووایي د دوی نه ایمان تللی دعا وکړئ چې الله زموږ ټول نه راضي شي او خاتمه الله زموږ ټول په ایمان کې الله زموږ ټولو په حالت رحم وکړي او د ملک الله د شریعت بالادستي راولي د شریعت قانون راولي او دا د کفر قانون دا د بېدینۍ قانون دا چې پکې هر چرګه پکې اګی شي دا نظام دی الله ختم کی او الله دې په دې اسلامي نظام شرعي نظام سوچو پاک نظام راولي هغه د خیرخواهی نظام د ورورولۍ نظام د مینې او د محبت نظام د امن او امان نظام چې هغه شریعت او د قرآن نظام دی الله دې په موږ باندې راولي زموږ ټول نه دی الله راضي شي خاتمه دی الله